د خیبر پختونخوا درې لوی سیاسي شخصیاتو د خیبر نیوز پروګرام مرکه کې کور به حسن خان سره د کلدن پختون تحفظ موومنټ په جرګه خصوصي خبرې کړي. گورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې د سی ایم هاوس جرګه به پختون جرګې سره کېني، سفارشات به تیاروي او بیا به د آئین او قانون مطابق دغه سفارشات مرکز ته وړاندې کولی شي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي چې جرګه د پښتنو روایات دي، ما په خپله دا ذمہواري اخیستې ده. موږ پوره کوشش کوو چې دا جرګه کامیاب شي. اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد ویلي چې د یو مسلې حل هم ګولې نه ده، په زور باندې داسې تحریکونه ختمول ډیر ګران کار دی. دا پارلیماني او سیاسي تحریک نه دی بلکې دا یو سوچ دی. خیبر کې د کلدم پی ټی ایم زیر انتظام پختون قومي جرګه نن په درېیمه ورځ به هم جاري وي. جرګې کې په لوی شمیر کې د صوبې مختلف سیمو نه خلک شریک دي. بلخوا صوبایي حکومت پیښور او خیبر کې د سیکیورټۍ سخت انتظامات هم کړي دي. تیره شپه گورنر فیصل کریم کونډي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د جرګې د ځای دوره هم کړې وه او هلته یې د انتظاماتو جاج هم اخیستی و. د آئینی ترامیم معامله د پارلیمان خصوصي کمیټې اجلاس کې ټولو سیاسي جماعتونو خپل مسودې وړاندې کړي. اجلاس کې د معاملې لپاره ځلي کمیټې جوړولو باندې اتفاق شوی. دغه کمیټې به تجویز ورکوي او مشترکه مسوده به وړاندې کوي. بلخوا پی ټی آی خپله مسوده لا هم نه ده پیش کړې او دې لړ کې بانی پی ټی آی سره مشاورت نه پس مسوده پیش کولو شرط ایښی دی. د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھټو زرداری ویلي چې آئینی عدالت په اړه زموږ تجویز د قائد اعظم تجویز کړی شوی آئینی عدالت په شان دی. حقیقت دا دی چې قائد اعظم د 3 اپیکس کورټس جوړولو تجویز ورکړی و. بلاول بھټو مطابق قائد اعظم دا تجویز هم وړاندې کړی و چې سپریم کورټ د های کورټس د فیصلو خلاف اپیلونه واوري او 3 اپیکس کورټ د کریمینل کورټ آف اپیل وي. سپریم کورټ د مجوزه آئینی ترمیم خلاف درخواست باندې سماعت لپاره 3 کسیزه بنچ قائم کړی دی. چیف جسټس قاضي فایض عیسی په مشرۍ کې بنچ به په 18 اکتوبر د کیس سماعت کوي. بنچ کې جسټس نعیم اختر افغان او جسټس شاهد بلال هم شامل دي. وکیل عابد زبیری د مجوزه آئینی ترمیم خلاف سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی. خارجه دفتر ویلي چې ایس سی او اجلاس به 15 او 14 اکتوبر باندې اسلام آباد کې کیږي. اجلاس مشرۍ به وزیر اعظم شهباز شریف کوي. وزیر اعظم به اجلاس په موقع د بهر ملکونو وفودو مشرانو سره ملاقاتونه هم کوي. اجلاس کې به معیشت، تجارت، سماجی او ثقافتی تعلقاتو او ماحولیاتو شعبو کې تعاون باندې به خبرې کیږي. شنګھائی تعاون تنظیم اجلاس په موقع د پی ټی آی د احتجاج اعلان باندې د سیاسي مشرانو سخت رد عمل راغلی دی. د پنجاب اطلاعات وزیر عظما بخاری ویلي چې کلدم بی ایل او پی ټی آی کې هیڅ فرق نشته. تحریک انصاف د ریاست خلاف د جنگ اعلان کړی او ثابته کړې ده چې دا یو ترهګر تنظیم دی. اے این پی صدر ویلي چې ایس او سی اجلاس په موقع احتجاج کوونکي د دستور او پاکستان دښمن دي. د پیپلز پارټي رهنما شهري رحمان ویلي چې تحریک انصاف د انتشار سیاست سره په ملکی مفاداتو حمله کوي. یو ځل بیا حالات خراب شوي دي. قبایلي سیمه کې د ډزو مختلفو پیښو کې 15 کسان په حق رسیدلي او 6 جوبل شوي دي. ډي سی کورم ویلي چې پاک افغان پولیس سره نږدې کونج علیزی په غرونو کې ډزو دوران دغه پیښې رامخې ته شوي دي. د پیښې وروسته پولیس او سیکیورټي فورسز ځای ته رسیدلي دي. د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي. غزه کې د اسرائیل بمباري جاری ده. تازه حملو کې نور 22 فلسطینی شهیدان شوي دي او یو شمیر جوبل شوي دي. ویل کېږي چې بمباري دومره شدیده وه چې ورسره د زلزلې جټکې هم محسوس شوي دي. بلخوا لبنان کې د اسرائیل تازه کاروایانو کې 80 کسان مړه او 1.5 سل پورې جوبل شوي دي. دینه علاوه اسرائیل په لبنان کې د اقوام متحده امن فوج هډ کوارټر په نښه کړی چې پکې 2 سریلنکن فوجیان هم جوبل شوي دي. د پاکستان کنسنسس ایمرج کر رہا ہے کہ ہم اپنی عدلیہ کو کسی بھی سیاسی تنازع سے بالاتر رکھنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عدلیہ پہ کوئی
انگلی اٹھے کہ ان کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلے ہیں. اور اس کے لیے 2006 میں ایک فیصلہ ہوا تھا میثاق جمہوریت میں، اور اس کے بعد پاکستان کی اس وقت کی تمام جمہوری قیادت نے، جس میں پی ٹی آئی بھی شریک تھی، اس میثاق جمہوریت کی بعد میں توثیق کی تھی. تو لہٰذا آئینی عدالت کے قیام کی توثیق پاکستان کی براڈ پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ موجود ہے. جب سی او ڈی کو انڈورس کیا تھا اپوزیشن پارٹیز کے اجلاس میں لندن کے اندر جو منعقد ہوا تھا، تو اسی کی روشنی میں اب آئینی کورٹ کے قیام کے آئینی ترمیمی بل پر ہم نے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا. ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر کیا اور دوسری طرف اپنی تمام حلیف جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ فرق ہوتا ہے جمہوری طرز سیاست کا اور فسطائی طرز سیاست کا. جب فیٹف کے اوپر قانون سازی ہونی تھی تو ایک ہی دن میں اپوزیشن کے تمام اعتراضات کو اور تجاویز کو بلڈوز کر کے غالباً 22 قانون پاس کیے گئے تھے ایک ہی دن میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، اور برملا طور پہ کہا گیا تھا کہ ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. لیکن اس کے برخلاف ہماری جب آئینی ترمیم کا عمل شروع ہوا، کچھ جماعتوں نے کہا ہمیں اور وقت چاہیے، ہم اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کو مؤخر کیا اور ہم نے پھر ایک کنسنسس بلڈنگ کا عمل دن کا خارجہ دفتر وایي چې ایس سی او اجلاس به 15 او 14 اکتوبر باندې اسلام آباد کې منعقد کیږي. اجلاس مشرۍ به وزیر اعظم شهباز شریف کوي. وزیر اعظم به اجلاس په موقع وفود مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. اجلاس کې به معیشت، تجارت، سماجی او ثقافتی تعلقاتو او ماحولیاتو شعبو کې تعاون باندې به خبرې اترې کیږي. د خارجه دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ له طرفه جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوي چې شنګھائی تعاون تنظیم اجلاس به 15 او 14 اکتوبر باندې اسلام آباد کې منعقد کیږي. اجلاس کې به چین، روس، بیلاروس، قازقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان وزرای اعظم ګډون کوي. ترجمان ویلي چې د ایران اول نائب صدر او هند خارجه وزیر جے شنکر به هم په اجلاس کې شرکت کوي. دین علاوه مبصر ملک منگولیا وزیر اعظم، ترکمانستان چیئرمین، کابینه وزرا به هم ګډون کوي. خارجه دفتر وایي چې اجلاس مشرۍ به وزیر اعظم شهباز شریف کوي. وزیر اعظم به اجلاس په موقع وفود و مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. اجلاس کې به معیشت، تجارت، سماجی او ثقافتی تعلقاتو او ماحولیاتو په شعبو کې تعاون باندې به غور کیږي. اجلاس ته تعاون ته وده ورکولو په اړه مهمې فیصلې او د تنظیم بجټ منظوري به هم ورکول کیږي.